بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 149 نمبر درس دی. په اسم کې حروف عامله او کې زموږ 3 نمبر شروع دی جی ما ولا المشبهتان بلیس. دا ما او لا دا د لیس مشابه دي. مشبهتان معنا ده چې دا دواړه مشابه دي، یو شان دي. بلیس د لیس نو په سس کې یو شانتی دي، نو یو خو په معنا کې یو شانتی دي. ٹھیک شو؟ د لیس معنا د نه نهی، او د ما مانم د نهی، او د لا مانم د نهی نه. ٹھیک شو؟ نو په معنا کې یو شانتی دي، او بل په عمل کې یو شانتی دي. عمل کې په دې دوه خبرو کې یو شانتی دي. څنګه په عمل کې یو شانتی دي؟ ګورئ څنګه چې دا لیس نه دی، لیسا دا اسم له رفع ورکوي او خبر له نصب ورکوي. دقه شان ما او لا دیم اسم له رفع او خبر له نصب ورکوي. اسم له رفع رفع او خبر له نصب. نو دا دوانه کارونه چې دي کنه، اسم له رفع او خبر له نصب، دا لیسم ورکوي. ٹھیک شو؟ او ما هم اسم له رفع او خبر له نصب ورکوي، او لا هم اسم له رفع او خبر له نصب ورکوي. ٹھیک شو جی؟ نو کوم عمل چې لیسه کوي همدقه عمل ما او لام کوي، او کومه معنا چې د لیسه ده دقه معنا د ما او د لام ده. د لیسه معنا هم د نهی، اردو کې وایي نهی او مونږ وایو نه، او دقه شان د ما او لا معنا هم د نهی او مونږ پښتو کې ورته وایو نه. لکه مثلا زه وایم زید قائم، زید ولاړ دی. زید صالح، زید نیک دی. ٹھیک شو؟ نو دسم ویلی شوې لیس زید صالحا، دا صالحون به صالحان شي. ٹھیک شو؟ او که لیس نه وی نو ما زید صالحا، او لا زید صالحا. نو وګورئ د لیسه دا زیدون د لیسه اسم دی، نو وګوره دلې رفع ورکړې ده، او دا صالحا د لیسه خبر دی، نو دلې نصب ورکړی. نو کوم عمل چې د لیسه کړی دی، لیسه په دې زیدون او صالحان کې همدقه عمل وګورئ. ما چې دی د خپل اسم له زید رفع ورکړې ده، او صالح له خبر له نصب ورکړي. همدقه عمل د لا چې دی د زید له اسم دغه ورکړي، زید له نصب رفع ورکړي، او خبر له چې دی نصب ورکړي دی. نو کوم عمل چې د لیسه دی هماغه عمل د ما او د لام دی. ٹھیک شو؟ نو ځکه ورته وایي ما ولا المشبهتان بلیسه. ٹھیک شو؟ ما او لا، دا ما او لا دا دوانه یادوي. ما او لا په عمل کې د لیسه په شان دي. وګورئ د لیسه په شان دي. نو عمل کې وګورئ تاسو وکته چې لیسه عمل سره اسم له رفع او خبر له نصب ورکوي. نو وګورئ دا ما او لا دا هم د لیسه په شانتي عمل کوي، او معنا د لیسه معنا د نه. زید صالح، زید نیک دی. لیسه زید صالحا، زید نیک نه دی. ما زید صالحا، زید نیک نه دی. لا زید صالحا، زید نیک نه دی. نو ګورئ د درې وانو معنا هم یو شانتي ده، او د درې وانو عمل هم یو شانتي دی. نو ځکه د ما او لا ته المشبهتان بلیسه وایي. ٹھیک شو؟ چې د لیسه په شانتي عمل کوي. ښه جي، اوس تا ته دا شعر لیکلی اردو کې ما پښتو ته راواړو. د ما او لا عمل، د ما او لا عمل د ان او د ان خلاف. د ما او لا عمل د ان او د ان خلاف. لکه ان او ان چې دي هغه اسم له نصب ورکوي، خبر له رفع ورکوي، او ما ولا چې دي دا اسم له رفع او خبر له نصب ورکوي. اوس دله مثال در کوم جي. ګورئ ورته د ان عمل سره ګورئ زید صالح، زید نیک نه دی، زید نیک دی. اوس وګورئ ان د دنه مخکې زه داخلوم، ان زیدن اسم له نصب ورکو، ان زیدن صالح. ٹھیک شو؟ یا دغه شانتي ان زیدن صالح.
نو وګورئ ان او ان اسم لا دا زید اسم دا دلې نسب ورکو او د صالح خبر له رفع ورکړه او ما او لا دا اسم له رفع ورکي وګورئ د لا اسم دا زید دی نو دلې رفع ورکړه او د لا خبر صالح ته دلې نسب ورکو نو ان او ان دا اسم له نسب او خبر له رفع ورکي او ما او لا دا اسم له رفع او خبر له نسب ورکي ٹھیک شو نو تا ته دغه وای د ما او لا عمل د ان او د ان خلاف لکه د ان او د ان خلاف ان او ان اسم له نسب خبر له رفع ورکي او ما او لا اسم له رفع خبر له نسب ورکي د اسم دی رافع د اسم د ما او لا یادای د اسم دی رافع او ناسب د خبر دی همیش ٹھیک شو چې دا ما او لا اسم لرفع ورکي د اسم رافع دي او ناسب یعنی نسب ورکي د خبر همیشه د پاره ٹھیک شو نو ما او لا دا اسم لرفع او خبر له نسب ورکي نو دا شعر چیرته یاد وي نو بیا به همیشه تاسو نه څه غلطي به درنه پدې کې نه کیږي نو ګورئ ورته د ما او لا عمل د ان او د ان خلاف د ما او لا عمل د ان او د ان خلاف د اسم دی رافع د ما او لا یادای دا مولا د اسم دی رافع او ناسب د خبر دی همیش ٹھیک شو دا خدا شو اوس درته مثالونه وي دا ما چې دی ما دې ته ما ته حرف مشبه دا دې ته وایي المشبهتان بلیسه مشبه بلیسه دې ته وایي حرف مشبه بلیسه حرف مشبه بلیسه ما حرف مشبه بلیسه ٹھیک شو او زیدن د ما اسم او قائمن ما زیدن قائمن د ما خبر ما حرف مشبه د خپل اسم او د خبر سره ما حرف مشبه د خپل اسم او د خبر سره جمله اسمیه خبریه شو ٹھیک شو جی لا حرف مشبه بلیسه حرف مشبه بلیسه رجل د لا اسم او ظریفا د لا خبر لا حرف مشبه بلیسه د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه خبریه شو ٹھیک شو جی نو دا د ما او د لا المشبهتان بلیسه عملو او د هغې درسو او دا موږ تفصیلي په مرفوعاتو کې ویلیم دي خو نن بیا لږ تفصیلي مو وي راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام